نازولو ستاسو په درانه چوپړ کې د خپل همکارانو څخه زم خالد خان نیکی هیلې مینې او احترامات. په تیرا خبرونه کې ما تاسو سره لوس کړو چې په دې خبرونه کې به زه تاسو ته د ترانس هیومنزم په اخلاقی اړخونو باندې رڼا اچوم خبره وکوم. نازولو په کال 2016 کې د امریکای د صحت محکمې په لکهاو ډالر د دې خبرې د لپاره مختص کړی چې په 2 کال کې دننه د دې خبرې جاج والی چې ترانسجینیک ریسرچ اخلاقی حیثیت سره جوړیږي. د دې ریسرچ اهمیت په دې وجه ډیر زیات سیوا دی چې په ډومبي زله نیخ پنهغه د تجرباتو د پاره د انسان د استعمال اجازت ورکړې شوې ده. یعنی عموما ساينسي تجربات چې دین هغه په زناورو کېږي خو د ترانسجینیک یا د ترانس هیومنزم په دې سلسله کې چې کوم ترانسجینیک ریسرچ ده نو په هغه کې قانوني تور د اجازت ورکړې شو چې تاسو دا تجربه چې دینو نیخ پنهغه په انسانانو کول شي. نو ځکه د امریکای محکمه صحت دا خبره ضروری ګڼله چې په 2 کال کې د دې خبرې پوره جاج واخلي چې د ترانسجینیک ریسرچ اخلاقی حیثیت سره جوړیږي. په کال 2016 کې د امریکای محکمه صحت په لکهاو ډالر د دې خبرې لپاره وقف کړي. د امریکای محکمه صحت د ترانسجینیک ریسرچ شړنکارو ته دا خبرو کا چې د امریکای حکومت په 2 کال کې دننه ارومرو په دې خبره باندې خبر کې مونږ ته دا لیکل راکې چې دا تاسو کوم تجربات روان دي نو د دې با اخلاقی پوزیشن چې دی نو هغه با څنګه جوړیږي. او حکومت ته دا خبره هم وکړي شي چې دا جنټیک انجینیرینګ په دې ریسرچ کې چې کوم اهداف ساينسدانانو مقرر کړی دي نو د هغه نه انسانیت ته څومره یره ده څومره خطر ده او د دې تجرباتو د وجه نه غون انسانیت چې دی نو هغه په یو یره کې دی. او موږ دا خبره دی هم واضح کړی شي چې د دې تجرباتو په نتیجه کې تاسو کم انسانان او زناور پیدا کوي نو لکه د دې وضاحت دی وکړي شي چې یو انسان چې دی هغه به څومره انساني او څومره به هغه زناوري او یو زناور با څومره زناور وي او هغه با څومره انسان وي. یعنی یو انسان کې با څومره فیصدي یا 100% زناور اوسېږي په یو زناور کې با 100% چې دی نو هغه با انسان اوسېږي او داسې با منګه چې کوم انسان دی نو دغه د زناوریت دغه فیصدي د موږ ته ښکار شي چې موږ د خپل قانونونو جایزه والو چې په دغه با انسان باندې آیا د انسانانو قانونونه به لاګو کیږي او که د زناورو او بیا به هر حال اوس به منګه په انسان او په زناور کې فرق څنګه. یعنی د دې یو اخلاقی حیثیت تعین پکار دی چې یو په دې تجرباتو کې موږ ته فیصدي معلوم شو بل دا فیصله تاسو موږ سره کېنه او کې چې موږ به اوس انسان چاته وایو او زناور به چاته وایو کم قانون به په کومه طبقه باندې لاګو کیږي او د دې کم چې اخلاقیات دي یا اخلاقی قدرونه دي نو د هغه تعین بسنګ کیږي دغه حدود با څنګه مقرر کیږي. نازولو د دې شوبې یا د دې ریسرچ چې کوم مشر ساينسدان دی یا د دې سربراهي چې کوم ساينسدان کینو د هغه نامه دا مکس محلمن. ډېر زیات عجیب خبره ده چې 2 کال تیر شو او 2 کال کې دننه نه څه اطلاع رااله او نه څه رپورت چې دین هغه چاپ شو نه د امریکای حکومت ته پر رسمي تور باندې د دې ریسرچ په باره کې څه خبر وکړي شو بلکې په دې دوران کې د دې ریسرچ کومې نتیجې راغلي وي نو هغه نتیجې چې دین هغه مکمل خفیا اوساتل شوی په دغه ټولو خبرو خبر
پراخ کړي شو او یو وګ او بل وګ د دې خبره نه خبر نشو چې اخر د دې ریسرچ په نتیجه کې کم اهداف چې دي هغه حاصل شوي دي او د امریکای دی حکومت یو ښکارا حکم چې دی په دې لړ کې شوی او نو په هغه باندې هم چې دی متعلقه محکمو عمل اونکه خو په دې دوران کې یو کار ضرور وشو چې د دې سیړنې کم مشر ساينسدان دی مکس محلمن نو هغه د امریکای یو یونیورسيټي ته هغه تک شروع او په هغه یونیورسيټو کې استادانو ته او طالب علمانو ته هغه تقریرونه شروع کړل او هغه د خپل تقریرونو موضوع چې دا نو هغه ډېره عجيبه او ساتله یو خو هغه د موضوع ته د ډایریکټډ ایوولوشن چې دی نو د هغه عنوان ورک یعنی د دینه په مخ کې چې کوم ایوولوشن کې دی یا کما ارتقا شوی دا نو هغه د فطرت د قوانینو مطابق او دا فطرت په مرزه شوی دا خودي د ارتقا دغه عمل انسانانو په خپل لاس کې واغښته او ډایریکټډ ایوولوشن ورته ځکه وی چې دی دا قدرت حاصل کړي شو چې دی اوس د خپل خوخه مطابق چې دی انسان او زناور د یو ارتقایي عمل نتیر کی او په یو خاص ځای باندې ودري او ورسره د موضوع سره تړلې چې دی نو دا موضوع دی په 200 کې واقعسته ډایریکټډ ایوولوشن او ترانس هیومنزم او جمهوریت یعنی د ترانس هیومنزم او جمهوریت په خپل کې څومره اړیکې دي او ډایریکټډ ایوولوشن چې دی د انسان د مرزه ارتقا چې دا نو هغه د ترانس هیومنزم په دې لړ کې څومره جمهوریت او څومره آئینی ده نو د دې موضوعاتو لاندې چې دی نو د امریکای په کولهمو یونیورسيټو کې دا لیکچرو او د خطاباتو د تقریرونو د سیمینارونو سلسله چې دا نو هغه شروع کړی شو سرچ نتیجې راغلي دي هغه د ساينسدانانو د توقعاتونه زیات چې دي نو د پریشانه والا وی پریشان کون وی یعنی صدا سے نتایج د دې ریسرچ په لیبارټری کې ساينسدانانو ته پلاس راغله چې اغي او يرول او اغي دا خبره ضروری وګڼله چې دا اوسنه رایا مچدان اغا دي خبره ته تیار کی دا یوازې نازولو یو ملک امریکا نه دا یا د امریکای حکومت یا د هغه د تحقیقاتي ادارې نه دي چې هغه د ترانسجینک ریسرچ باندې دومره غټ چې دینو پندونه او لګیا دي پیسې خرج کړي او ډیر زر چې دینو د انسان موجوده ساخت چې دینو هغه بدل کی او یو بل نوې یو ډیر عجيبه او یو بل رقم چې دینو انسان به مختراشي نو د امریکای حکومت یوازې په دې نه دی لګیا بلکې د امریکای یوازې یو اداره نه دی لګیا بلکې یو لیبارټری نه دی لګیا بلکې د ټول حکومتي ادارې حکومت او ټول لیبارټری چې دي نو هغه هم په دې کار باندې لګیا دي او دې کار ته ډېر سخت پیسې چې دي هغه مقرر شوی دی او ډېر زر دی چې موږ یو بل رقم انسانان چې دي د ځمکې په مخ باندې ووینو نازولو تر اوسه پورې چې موږ څومره خبرې وکړې نو د دې نه یو داسې نتیجه یا یو تاثر چې دی نو هغه مخته راځي یا موږ یو خبره په اسانه د دومره باس په نتیجه کې کولې شو چې دا وایو چې زمړه خو چې کله سو شو مخته راشي نو بیا به ګورو په دې خبرو ځان لا سلړو خوري خو چې څه مخته راشي دا بلانه وي مې ریګه چې شپه تر منځوي خو ځا چې کله مخته راشي نو بیا به ګورو خو من په دې لړ کې یو خبره چې دا نو هغه د زین نو باسو هغه منګه یې راکړی دا او هغه دا چې دا کم تجربات په لیبارټرو کې او شو نو
ډیره خطرناک خبره ده چې جنیټیکلی انجینیرډ خوراک یعنی داسې خوراکي مواد داسې میوه داسې دانې داسې فصلونه داسې د انسان د خوراک سکاک سيزونه چې دي په هغه کې جنیټیکلی انجینیرډ پیداوار چې دي نو هغه اوس چې دي نو یو حقیقت دی او دغه شانته خوراکونه چې دي نو هغه خو بیا مارکیټ تراغلی وي زموږ د ستوني به تیریږي یا څو وخت هم هغه مارکیټونو ته راتلی شو د هغه استعمال سره هم چې دی نو دغه جنیټیکل تبدیلی چې دي نو دا به رومرو په منځ کې راځي او د دې لپاره ضروری خبره ده نه ده چې یو کس چې دی ګوندې هغه رونیولی شي او هغه له په مټ یا په کوناټیستن والی شي یا هغه له په خولې سویکسین یا څه دارو ورکړي شي بلکې دا کم خوراکونه چې تاسو کوئ نو په دغه خوراکونو کې دغه اجزا چې دي هغه به په دغه کې شامل وي او دغه په وجه باندې به په موجوده انسانانو کې هم دغه تبدیلی راځي او د هغه چې کوم اولاد پیدا کیږي نو هغه به هم بل رقم پیدا کیږي او تاسو یو اندازه د دینه لګول شي چې د دې خوراک اهمیت چې دی یا کوم شي چې تاسو خورئ نو اسونه تبدیلی راولي نو تاسو دا خبره په نظر کې وساتئ چې دا پولیو رنز چې دی نو دا یو نړیوال یو عالمي رنز او کله چې د دې ویکسین چې دی هغه ایجاد کړی شو د ویکسین استعمال شروع شو وړو ته د خولې په ذریعہ نو نن په دنیا کې پولیو چې دا نو هغه ختم دا کو تاسو وګورئ نو دا پولیو ختم څنګه شو دا صرف او صرف چې دی د پولیو د قطرې چې دي دا هغه د سکول په وجه نه پډیر معمولی مقدار کې د پولیو د قطرې چې دي هغه وړو ته ورکړي شي او پولیو چې دا نو د دنیا نه پناکړي شي نو هم دغه رنګ چې دي نو خوراکونه چې دي هغه تیار شوی دي چې د هغه استعمال سره به جنیټیکل تبدیلی راشي اصل چې دي نو د پریشانه د فکر مقام او د غور زه چې دین هغه د یعنی قابل غور خبره او د فکر او د پریشانه مقام دا نه چې مونږ به دغه ستن نو مونږ به دغه دارونو خرو مونږ به دغه طرف ته زونه او مونږ به وایي چې په مونږ خو په زور باندې دي دا کار نشو کوله او څنګه به چې دین دی مونږ بدل کې په مونږ کې په جنیټیکل تبدیلی راولي مونږ به دا یو شی نه کوو چې څومره خوراکي مواد دي او هغه کې درته دا شیزونه شامل کې په دغه طریقه غستاسو وجودونو ترای نو دغه مقصد چې دی هغه به خپل په خپل باندې پوره شي او دغه جنیټیکل تبدیلی چې دی نو دا په انسانانو کې راشي او دا بدقسمته خبره ده یا خطرناک خبره ده چې صرف امریکا نه د لیونای شوی او هغه په دې موضوع کار نه کوي بلکې په دې موضوع باندې استرالیا چین برتانیا دا درې واړه ملکونه چې دي نو دی خو په دې باندې لګیا دي کار کوي خو د دې نه علاوه په دنیا کې چې څومره ملکونه دي او هغه لکشتمن دی او هغه په خېټه ماړي دی او هغه تعلیم مبتدی نو د هغه په لیبارټرو کې لګیا دي په جنیټیک انجینیرینګ باندې شپه ورځ کار کوي نه څوک په اټم بم باندې کار کوي او نه څوک په جازونو باندې کار کوي او نه څوک په یو بل مهم ایجاد باندې کار کوي بلکې په دا ټوله نړۍ کې ټوله لیبارټري چې دي نو هغه هم دې کار ته وقف کړی شي دي او هر یو د بل په مقابله کې دا کوشش کوي چې هغه د هیومن انیمل کیمرا چې دي کامیابی تجربو کې او هیومن انیمل هایبرډ چې دي هغه انسانان چې موږ ورته هایبرډ انسانان وایو هغه انسانان چې دي نو را پیدا کی نازولو سوال دارا ولاړیږي چې دا هر څه چې روان دي نو دا اخلاقی تور د کم حد پورې ټیک دی یا اخلاقیات د دې باره کې سوی دا ټیک دی که غلط دی مکمل غلط دی مکمل ټیک دی که د صحه پورې غلط دی او که د صحه پورې ټیک دی د برتانیې حکومت د ولایت حکومت چې دی نه هغې د ډېرې چالاکۍ نه کار واخیستو د ډېر سوچ نه پس د هغې د عوامو دپاره دا باس چې دی دا موضوع چې دا نو هغه میداني کړه او غوښتلې قصدنه مدني غوښتل چې عوامي سطح باندې د دې تجرباتو په اخلاقی اړخونو باندې خبره اترې وشي د برتانیې
ساينسدانانو په حقیقت کې دا قتل غوښتل چې زمنګ د ولس یا د عوام چې دي نو دا تحقیق د کم حد پورې قبلي او دی څومره حد پورې بمنګله اجازه راکړي چې موږ په دې میدان کې مخکې لاړ شو او نور تجربات وکړو او نور کار وکړو یعنی هغه څنګه چې موږ د اوبو چړ ګورو نو دغه شانتي د برتانی ساينسدانانو د خپل عوامو چړ کته او قصدان آمدن چې دینو د باسره میداني ک چې د دې خلکو د زړه د زړه د حال نزان خبر کی چې دا اوس پوری چې تجربات شوي دي نو دي ته اخلاقی تور د ولس په کم نظر ګوري او د دې ولس چې د ذهني تور څومره تیار دي د کم حد پوری چې دینو ساينسدانانو ته دا اجازه ورکړي چې دي مخکلات شنو په دې لړ کې د مباحثو د سیمینارونو د کانفرنسونو او د باسونو چې دي نو دا هغه یو نه ختمیدون کې سلسله چې دا نو هغه پیل کړی شو او په دغه شانتي یو ډېر لوی سیمینار کې د ویټیکن نا چې چرچ چې دی نو دا هغه دوا ډېر غټ بیشپس چې دي نو هغه ته هم دعوت ورکړی شو او د ویټیکن دوا غټ بیشپس چې دي هغه په ډېر غټ سیمینار کې شرکت وکړ او په دې بحث کې ایسا واخستا هغه یو سوال اوچت کو چې پرس کې یو خزره او هغه په یو ترانسجینک پروډکشن کې په یو ترانسجینک پیداوار کې ایسا اخلي او دا غي د هانا دا غي د اگینا یو داسې بچی چې دی نو هغه را پیدا شي چې هغه سه انسان وي او سه زناور وي یعنی نیم انسان وي او نیم زناور وي یا ساده پور انسان وي د ساده پور زراور وي او دغه زنانه په خپل د دې بچی د اجازه ورکړي وي او کله خزه چرته په دې خپل فیصله باندې بیا روستو ستومان شو او هغه وی چې زه د خپل بچی چې دی دا وجنما دا ختمو ما او زه د خپل بچی چې دی نو په دې حالت کې نشم لیدي چې دا دی نیم انسان وي او نیم د زناور وي نو دغه بچی د مرګ د مور ته اخلاقی تور څومره اختیار دی او څومره اجازه دی نازولو په دې مباحثو کې یو خبره چې دا نغه بیخي پړاګه شو او هغه دا وا چې دا فیصله به څوک کوي چې په هیومن انیمل قائم راکې چې کم انسانان جوړیږي یا کم زناور جوړیږي نو دا یو مستقل سوالیه نشان دی چې په هغه کې بس څومره انساني او څومره زناور به یې نه دي فیصله به د دې پیسد چې دی هغه به څوک کوي یو کیمرا چې دا په ظاهر خو باغه خنزیر ښکاری خو دغه خنزیر با د څومره حد پورې د 100% پورې انسان یو د په وجود کې به د انسانانو کم اندامونه لګیدلی وي او دته به موږ 100% انسان وایو او 100% به دته موږ سور خنزیر وایو زناور وایو او په دغه د انسانانو حقوق چې دي هغه به تر کومه حد پورې لاګو کیږي او تر کومه حد پورې په دغه زناور حقوق چې دي هغه لاګو کیږي نازولو یو خبره بل چې د اغینا د دنیا د انسانان چې دي نو هغه نا خبر دی او هغه دا چې دا انټیګریشن چې د زناور او د انسان کیږي یعنی د زناور او د انسان دا کوم وجودي اتحاد چې دی نو پدې کې به فیصدي یا پرسنټیج چې دی هغه به سبي آیا په حقیقت کې دا خبره ده چې زړه ګردې او پړپوس پورې د حد پورې به چې دی نو دا خنزیر چې دی نو دا به انسان یعنی په دې خنزیر کې به صرف زړه ګردې او پړپوس چې دی نو دا به پکې د انسان لګېدلی وي او دا باقی پاتې چې دی نو دا به زناور وي یا د دې انسان د زړه ګردې او پړپوس سره به آیا کم زناور چې دا غو ملاب کیږي یا به تړل کیږي او د دې فیصدي مقدار بسیدا فیصله به څوک کوي او اخر د دې په نتیجه کې چې دا کم پیداوار کیږي نو دا به سوي یعنی په دنیا کې موږ زناور ستوایو او انسان به
منګه ستوایو ساينسدانان چې کله د خلکو په دې سوالونو باندې تنگ شو نغي یو خبره ډېر ښکارا کو اغي وي چې دا 50% چې دی نو منګه دا اختلاط ساتلې دي ینه اغي وی چې دا کم پیداوار من کو یو خنزیر چې دی هغه به پسولو کې به 50% هغه خنزیر و 50% به انسان یو دغه شانتي یو انسان به 50% انسان وي او 50% به خنزیر وي یعنی دا به 50% دا به 50 وي دا به نیم په نیم وي یو انسان به نیم انسان او نیم زناور او زناور به نیم زناور او نیم چې دی هغه به انسان وی انو اول او اخر چې دین اغي د خبره لا راغله او دا خبره په ښکارا ټکو کې اغي دغه شانتي وکړه نازول اوس دا وخت کې اصلي یا اصل خبره دا نه ده چې دا کار چې دی دا د ودرول شي او یا دا جاری وي او یا د پدې باندې نور پیسې خرج کړي شي او یا دا نور پیسې چې دی نو بچ کړي شي بلکې اصل مسله اوس دا ده چې دا کار اوس بيخي په هیڅ صورت باندې ودرېدي نشي په هیڅ قیمت باندې دا کار چې دی نو دا اوس ودرېدي نشي او د دنیا یو طاقت چې دی نو هغه هم دې ته تیار نه دي چې اوس د دې خبرې نورستو شو د یو بل په ضد کې لګیا دي د جینټیک انجینیرینګ چې دا کمی خطرناک او خوفناک او يرون کې د تجربه روانې دي او د دې چې کوم خطرناک او خوفناک نتایج را روان دي نو د اغینا د انسان د بچکولو یا د انسان چې دغه نتایج نه بچ پاتې شي نو په دې اوس اړو سوچ نه کوي او ټول روان دي د یو بل په ضد باندې دا کار کوي او دا ټول په یو خبره باندې متفق دي چې اټم بم جوړول چې څومره ګران کار دی لکه پورا چې دی نو پیړې ولګي او اټم بم جوړ نه کړی شي اوس پورې چې کله نه اټم بم ایجاد شوی دی نو پورا د سلو کالونو سیوا عمر شو صرف یو څو ملکونو ته چې دی نو هغه د صلاحیت تر لاسه شوی دی او باقي دنیا چې دا همدغه شانتناس ته د خو جنټیکل انجینیرینګ یا د جنټیک انجینیرینګ لیبارټری چې دی نو هغه مصیبت ده چې هغه خو سړی د خپل کور په ګراج کې یا په یو وړو کې شانتي کمره کې چې دی نو هم دغه لیبارټری لګول شي او خپاره باندې کار پکول شي نو اوس د وخت کې صورتحال اصل دا جوړیږي چې د سره نه په دې باندې خو سوچ نه کوي چې دا د ودرو یا د پیسې نور بچ کو یا د کار ودرو بلکې هر سړی لګیا دی د یو بل په ضد باندې چې دی نو کار کوي نو په دې تناظر کې د انسانانو د زناورو په مابین کې چې کوم راتلون کې قلمي تعلق جوړیدون کې دی نو دغه هغه اوس ودرول چې نه چا د وسکار نه دی او د امریکای سره سره د دنیا نور قومونه او د دنیا نور ملکونه چې دي نو هغه لګیا دي او هر یو دا کوشش کوي چې د دې ټیکنالوژي استعمال وکړي او د ترانس هیومنز کې چې د نو خپل معاشره بدلی کی هغه دا سوچ کوي چې چرته منګه ترانس هیومنز کې ځان بدل نه ک منګ زاړه انسانان پاتې شو زمونږ دشمنانو یا نورو مخالفو یا نورو ملکونو چې دې زمونږ مخکې ځان ترانس هیومنز کو نو موږ خو به د دغه دشمنانو او د دغه ملکونو مقابله کې ډېر غیر ارتقا یافته مخلوق پاتې شو ډېر غیر مهذب او ډېر رستو پاتې او کمزور خلک په پاتې شو دغه شانتي بغیر د داس ټوپک نو بغیر د جهاز د اوچتېدو د اټم بم په موږ دغه جنگ بایلو زمونږ مخالف ملکونه چې دي هغه به انتهایی ارتقا یافته انسانان چې ترانس هیومنز به شو داغي په مقابله کې به موږ شادوغان بيزوغان پاتې شو دغه شانتي زمونږ حیثیت به ختم شو دا جنگ به موږ بایلو نو په دې ضد کې ټول خلک لګیا دي د یو بل نه مخکې کیږي او پورا خپل وسایل او پیسې او صلاحیتونه چې دي نو هغه په دې باب لمانځي لګیا دي مصرف کوي نازولو د نن په دې خبرونه کې منګه د ترانس هیومنزم او د ترانسجنیک ریسرچ چې د هغه په اخلاقی اړخونو باندې خبره وکړه او پر روانه خبرونه کې به موږ د دې خبرې جاج اخلو چې ترانس هیومنزم چې دی نو هغه څومره پایدمند سیز دی
نازولو دې سره د خبرونه وخت سر ترسو سره د خپل همکارانو اجازه غواړم او تاسو ټول نازولي مهربانه سپارم په یو پاک لوی مهربانه بيخي بخون کی او شیرین الله پاک باندې.